او پلار خپدی او اغیتی نه ناراض دی الله وی نه بخم د مور او پلار نا پرمانه پدیش پدی د مور او پلار خپدی نو زی پدی حالت کې نه بخم د مور او پلار نا فرمانه په دغه شپه باندې بی بخانی پاتش نو چې د دغه اخیره عشره د نن نه به شروع کیږي نن شپیلا یوشتمه شپه نن نه به د لیلة القدر تالاش شروع کیږي نو چې د نن مون اول د اغي گناهونو نخپل صفایو مور او پلار د نن رضا کو روغ جوړي صلح وسرو اسنه چې لیلۃ القدر مون دعا غواړو الله دعا نه قبلې زکوي کور کې مور او پلار خپدي پلار خپدي او مور خپده نو ز دعا نه قبول چې مور او پلار د دې عشرې نه مخ کې رضا مور او پلار بس غواړي پلار للاړشه پلار ماپ میکه کسه کمی کوتاهی شوي مور ماپ میکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې ناسو وی رغیم انفه وی پوز دی په خورو کې ککړش بیا وی رغیم انفه پوز دی په خورو کې ککړش بیا وی رغیم انفه پوز دی په خورو کې ککړش صحابی راغی قیل من هم یا رسول الله الله حبیب دا خیری چاته کوي درې پیری دی خیری وکړي چې پوز دی په خورو کې ککړش پوز دی په خورو کې ککړش دا خیری چاته کوي نبی علیہ السلام ورته فرمایل من ادرک والدیه عند الكبر احدهما او کلاهما دا هغه چاته کومه چې څوک په حالت د بوډاوالي کې مور او پلار دواړه یا یو عمومي او دومره خدمت اونکی چې دی په جنت تلاړ شي مې د دې بنده دی پوزه په خورو کې ککړ شي دې ذلیل او رسوا شي چې دی دومره لوی سرمایا مور او پلار او په حالت د بوډاوالي کې او دی دومره خدمت اونکو چې دی په جنت تلاړ شي کسراغ نبی علیہ السلام ته وی انی اصبت ذنبا عظیما الله حبیب ډیر لوی ګناه ته میتل کړی ډیر لوی ګناه را نشي فهل لی من توبت د توبې سلار شته الله به مې معاف کړي ډېره لویه ګناه رانه شوې ده نبی علیہ السلام ورته وایي هل لک ام مور دې شته مور دې ژوندی ده هغه وی نه ده الله حبیبه مور خو مې مړه ده وی هل لک خالة وی د مور خور دې شته عربی کې د مور خور ته خاله وي او د پلار خور ته عمه وي د سړي دوه ترورانی کنه یو د مور خوري یو د پلار خوري نبی علیہ السلام ورته وی هل لک خالة خاله دشته د مور خور وی او شته دی وی ورشه داغي سره نیکی شروع ک چې الله دی ګناه معاف کړي د مور خور چې مور نشتا چې ګناه وشول او مور شته نو د مور سره نیکی شروع ک چې الله دی ګناه معاف چې الله دی ګناه معاف کړي د مور سره نیکی شروع د مور سره احسان شروع ک چې الله دی ګناه معاف د مور دعا واله چې الله دی په لیلۃ القدر کې معاف کړي الله به دی وبخي چې مور او پلار وبخي چې مور او پلار وبخلي الله به دی وبخي مور او پلار نه بخلي الله دی نه بخي په لیلۃ القدر کې مور او پلار دعاګانې والے او د مور او پلار رضا والے په رمضان المبارک دا ډیره ښه موقع ده د مور او پلار د دعاګانو د اغستلو ګورې چې چانه مور او پلار خپوي صلح ورسره وکړي او رضا د مور او پلار واخلي نبی علیہ السلام فرمایي دا پلار د جنت د دروازو نه مینځنۍ دروازه ده مینځنۍ یو کس راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي وی چې مور او پلار په سړي ظلم وکړي نو بیا به تم بدله نالي لکه چې ظلم د باندې وکړي نبی علیہ السلام ورته وایي وان ظلما اگر کو ظلم وکړي هغه ورته بیا وایي وان ظلما اگر کو ظلم وکړي نبی علیہ السلام ورته بیا وایي وان ظلما او اگر کو ظلم وکړي بیا ورته هغه وایي د الله حبیبه کو ظلم په بچیو کې امت انتقام نالي نبی علیہ السلام ورته وایي نه وی کو ته په دې خبره خفه کېږي نو ستا د پوزه دی په خورو کې ککړه شي خو انتقام اغستل د مور او پلار نه نشته دومره لوی مقام د مور او پلار دی انتقام اغستل د مور نه نشته انتقام اغستل د پلار نه نشته
مفسرین وایي وایي ستا دې خوله کې چې دا ژبه ده دا د مور او پلار ژبه ده، دا د مور او پلار ژبه ده. وایي څنګه؟ ځکه چې دې خبرې د مور او پلار نه زده کړي، دا خو خبرې د مور او پلار نه زده کړي دي. نو دا ژبه د مور او پلار شوله، نو ته چې په پلار ته کنزل کوي نو پلار جاړي وي زما په ژبه ما ته کنزل کی، مور جاړي وي زما په ژبه ما ته نن کنزل کی. دا هغه ژبه نه ده چې ما نه خبرې زده کړي. مونږ ورته وایو روجه ده، مور او پلار خیال ساتو، اختر را روان دی جوړې ولا والا بیزار ولا والا خوش قسمته بشي. وی مولی صاحب ما ته وی نه نو زه وله څنګه والا، ما ته وی نه نو ودې وی ما ته که نه. زه ترې نه یو تپوس کوم، زه ورته وامه وام ته چې راکوټې وې او د یو کال وې نو تا له پلار جوړه اغستې و نو وي او نو وام تا خبرې کولی شوې تا پلار ته ویلي نو وی نه. نو وام تا به ته چې راکوټې وې نو دا پلار بچی ته ګوري او د اختر جوړه ولا علي بچې وینا نه کوي. نو نن چې ستا پلار بوډا شو نو ته ورته ګوره او جوړه ورنه اله، ته ورته ګوره او جوړه. دې پلار به تا ته کتل او تاله به یې جوړه اغستله. نن ته دته ګوره او جوړه وله اله چې ته یې ترې په خوله وباسې نو هغه ووایي نو بیا به یې اغوندي څنګه. دا ډېره لویه سرمایه ده. بختور یې ګورئ چې د رمضان المبارک میاشي او اخیره عشرې ماسخوتن مور او پلار ته وایه وایي زه ځمه جومات ته نن 21مه شپه ده، زه به عبادت کوم پلاره، خو که ته ادم وې خو چې کلم راویښ شوې که نه نو لاس اوچتوه ما ته هم دعاګانې کوه، مورې ته راته کور دعاګانې کوه او پلاره، او زه به په جومات کې ناسم لیلة القدر تالاش به عبادت په کوم او تاسو دواړه راته د کور نه دعاګانې کوئ. د مور دومره پالوانه دعایي امام بخاری رحمت الله علیه چې دا بخاری شریف چې لیکلی دی دی په سترګو باندې وړون وړون مور به دعا کول الله زما د بچی نظر واپس کی. دا څومره ګرانه دعا ده، زما د بچی نظر واپس کی. اق دعای الله قبول کړل او الله د بچی نظر واپس کی. د مور په دعا د بچی نظر واپس راغلی. دا خو معمولی خبرې دي. امتحان میں دے پرچہ کی خی نمبر والما پاش شما ویزا میں نکیگی کاروبار میں سمے نخوری دا وڑے وڑے مسئلے خود مور دعا تا اس ندی اس او روجہ کے ورسر دیر گزارا کوئے دیر نرم نرم خبر ورسر کوئے. قرآن کے اللہ وی وقل لہما قولا کریما، نرم نرم خبری گزارا ورسر خبرو کی کوئے، زورن اور رٹن اور تمک کوئے. حدیث مبارک کې راځي چې د سړی پلار مخامخ را روان او یو کس د بل نه تپوسو کو چې دا څوک را روان دی، د ده نه چا تپوسو کو چې دا څوک دی، دته ځان بد ښکاري چې دا زما پلار دی، نو دی وایي دا زمونږ رشته دار را روان دی. نبی علیہ السلام فرمایي وایي دا بچی عاق شو، عاق دی د مور او پلار ناپرمان حساب شو په دې یوه خبره. دا څومره وزندار خبره ده، مونږ ته دا څومره معمولی خبره ښکاري. نن سبا مونږ څه نه وایو، مونږ وایو د مور او پلار مثال د موبایل دی، که یې زلوډ ورته کوي نو وی کار کوي، او چې نه کوي ورته پیسې نه ورکوي نو وی بیا کار نه کوي. هسې چې دا خبره پلار ته ورسي، هسې نه چې دا خبره دی مور ته ورسي. د پلار دی زړه به یوه لوخړه کړي، لوخړه د مور دی زړه به یو اسویلې کړی چې هغه اسویلې پروتي نو په لیلة القدر کې دی بخنه نشته دی، دا سویلی ختم کاول. بیا وی پلار په معمولی معمولی خبره خفه کیږي، پلار به خفه کیږي نه په معمولی معمولی خبره. مولانا روم رحمت الله علیه لیکلی دی وی یو کس و مشر خواته ورسره بچی ناست دی، دا پلار ځکه خفه کیږي چې ده څه کړي نو هغه ورته رایادېږي که نه، د مور څه کړي نو هغه ورته رایادېږي که نه. نن چې ستا د پلار دا لاسونه چورلی چورلی شول، دا ستا د لاسه چورلی شول. نن چې دا چورلی چورلی لاسونه د مور اینی، دی مور ستا په پرورش کې خپل ځواني ویلې کړله، دی پلار ستا په خواهشاتو پوره کولو کې ځواني چورلی چورلی کړله. دا پلاران تلی نه په ملیشه او دوبۍ کې د دې بچو دپاره لګیا نه، دا مسافرۍ نه کوي، اخترې په بار نه تیروي، روجې په بار نه تیروي د دې بچو دپاره. پلار سره زوی ناست دی او پلار یې مشر شوی دی،
نو پلار بچی ته وای بچیا پورې په دې دیوال څه ناستي کارغو نو بچی ورته وای بابا کارغه ناست بیا ورته دا پلار وای بچیا څه ناستي وی کارغه ناستي بیا ورته وای بچیا په دې دیوال څه ناستي هغه زوی ورته وای پټه پوړون شي خو کارغه ناستي کنه پستر ګوړون شي هغه پلار ورته وای زما نظر لا برابر دی خو ما سي پتا باندې لګ امتحان نن کو چې تسوي وې ما ته یو ورځ را یاد شول تر کوټې و زما په غیږ کې ناس وي پوری په دیوال کارغه کې ناس تا مانه تپوسو کو چې دا څه ناستي نو ما درته وی کارغه دی تا چې تپوسو کو نو ما د خلخ کول کړه مې بچیا کارغه دی تر کوټې وی تا بیا وی ابو څه ناستي نو ما دی بیا خلخ کول کړه چې بچیا کارغه دی وی تا زمانه یو کم سل پیری تپوس کړو کوټې خو پوېږي نه او ما یو کم سل پیری ستا خلخ کول کړی و او تا ته مې کارغه ناسته نن چې ما په دریم ځل تپوسو کو ته ما ته وای پټه پړون شي خو کارغه ناسته پلار تا غړو کواله نه یادېږي دسی غټ دنیا ته راغلی وي ته دسی کامیاب دنیا ته راغلی وي دا مور چې د لاسونه چورړي شول په دې دوه نیم کاله تا متیازي کړي دي ته ځواني خاورې کړله بوډاګان دې کړل کمزوري دې کړل چې کمزوري دې کړل نو یو ګوټ ته دې ویشتل او جدا دې کړل دا پلاران او میندې مو جدا کوئ دا یوه جدایي پوره ده چې قبر ته روان دي بس مقبرو ته ځي دا جدایي وله پوره ده دا اړی مه دردوئ دې مور او پلار جدا کړي او دې په جدا کوډګئ کې هغه په جدا کړي پلار یې ټوله شپه جاړي مور یې ټوله شپه جاړي وی پلار نه رضا کېږي ته د پلار مخې له ورشه مور وی ښه د بچیا چې رالې ما سره دې صلح وکړه پلار وی ښه د بچیا چې رالې چې د کمې ورځې نه زما ستا جدایي راغلې ده ما هره شپه ستا په جدایۍ کې جړلي دي دا د زړه ټوټۍ د مور او پلار نو ګورې په دې شپه الله تبارک وتعالی د مور او پلار د نافرمان دعا نه قبلوي الله د مغفرت نه کوي چې مور او پلار نه بخلي دریم احادیثو مبارکو کې راځي قاطع د صله رحمۍ چې چا رشته داري پرې کړي په لیلة القدر په شپه ناستې او دعا غواړي الله وی نه دې قبلوم دعا بخانه دې نه کوم تا رشته دار سره رشته کټ کړي تا تعلق کټ کړی دی د رشته دار سره څومره قیمتي شپه ملائک راکوزیږي او سلامونه ورچي په دعاګانو آمین وایي او د دعا الله نه قبلوي یو روایت کې راځي وای چې په کم قوم کې داسې سړی ناسي چې د رشته دار سره یې نه لګي د غونډ قوم دعا الله نه قبلوي او په غونډ قوم رحمت نه راوري دنیا کورونه زموږ د لاسه داسې دي زنانه لپې اوچتئ دعاګانې غواړي او په کور کې یو کس داسې موجودي چې هغه رشته کټ کړي هغه رشته کټ کړي رشته څومره خوږ څیز دی ته په لیلة القدر کې ناسې وای الله ماف مې کا الته صله رحمي په عرش پورې نښتې ده دا رشته داري په عرش پورې نښتي تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله یا الله چا چې زما خیال ساتلې د ځان سره یوځای کا الله چا چې پرې کړې ما الله نن د خپل رحمت نه پرې کا او لرې کا د خپل رحمت نو ته دلته وای الله ما معاف کا او رشته داري وی لرې کا رشتې بحال کو رشتې بحال کو بیا ډېر خپئ په جنازه ودرېږي او غږ ورته نه کړی وي کاش چې د سره ما صلح کړی په خپلو لاسو یې مقبرې ته اوسي او غږ ورته نه کړی دا څومره د افسوس خبره ده دا څومره خوږه خبره ده مور پلار خور لور ورېره خورزه تره دا څومره خوږه رشته ده حدیث مبارک کې راځي چې سړی کور او دسو کی او جماعت طرف ته قدم اوچت کی په دې قدم الله یوه درجه اوچتئ یوه نیکی لیکي او یوه ګناه پې الله معاف کوي حدیث مبارک کې راځي یو بل قدم دی چې هغه د دې سره برابر دی په اجر کې ته به وایي کم قدم دی چې د حج او د عمرې دپاره وکړلی شي نه حدیث مبارک کې راځي چې هغه د رشته دار د ملاقات دپاره د کور نه اوچت شي ته قدم اوچت کې زم چې د رشته دار ملاقات وکړمه په دې قدم الله دومره اجر ورکوي لکه فرض مانځه دپاره چې سړي قدم اوچت کړي نو رشتې بحال کو د رشته دار چې رشته کټ کړي د هغه دعا نه کوي د هغه الله مغفرت په دې شپه نه کوي څلورم کینهګر
حسدګر چې دی د دعا د دم الله مغفرت نه کوي. خلق سره حسد سات، د چا سره په مال او د چا سره په جیداد او د چا سره په علم د چا سره په عزت، دا د الله په تقسیم باندې اعتراض کول دي. اعتراض